والي سره خبره وکړه چې کوم تقریبا شو دلته بارډر باندې تاسو کوم نظر باندې ګورئ؟ ډیره زیاته مننه. نن خوشبختانه د پښتونخوا خیبر پښتونخوا گورنر صاحب تشریف راوړی و او دلته مو د پولیو ضد واکسین مبارزه درلودله. په نړۍ کې یوازې دوه ملکونه دي چې هغه افغانستان او پاکستان دي چې پولیو نه اوس هم رنځ وړي. تعهد زموږ دا دی چې انشاءالله په نږدې وختونو نږدې کلونو کې به دا ختموو او دا زموږ په هغه مناطقو کې دي چې هلته ناامني ده، مشکلات دي، ستونزې دي. او کله مو چې گورنر صاحب نن یوه ډېره ښه خبره وکړه، کله چې بیماري سره مشترکې وي نو نور هم ډېر مشترکات سره لرو، په ګډه به کار کوو. موږ نن په یو سایډ لاین میټینګ کې هم دا خبره سره وکړه، په ټریډ باندې خبره وکړه چې څونه زموږ د تجارت سره تیزیږي، څونه سهولت ایجادیږي، هغو نه انسانانو ته خدمت کیږي، هغو نه نرخونه ارزانه کیږي، هغومره اړیکې جوړیږي، روابط جوړیږي، همکاري کیږي په دې برخه کې. او دوهم په دې هم خبره سره وکړه چې په دې اواخرو کې د افغانانو تګ و راتګ کې دغه د ویزې چې 8 میاشتې بنده وه او 8 میاشتې ویزې نه وي، په دې خاطر باندې چې د کورونا وایرس په چې نړیوال یو جهاني آفت و، اوس د آفت په ختمېدو باندې دا بالخصوص په دې منطقه کې چې هغه د ویزو برخه کې افغانانو ته سهولت ورکول سي. موږ مننه کوو انشاءالله انډرسټینډینګ شته ده، په منځ کې تفاهم سره موجود ده، احترام متقابل موجود ده. که خدای کول د خبرو له لارې د بحث له لارې به ډېرې ستونزې سره حل کولی سو. زه دوی نه مننه کوم چې نن موږ ته د دې اطمینان راکړ چې هم د تجارت په برخه کې به دوی همکاري کوي او هم همدارنګه په نورو برخو کې به چې تګ و راتګ برخه کې. او زموږ کامیابي په دې کې ده چې موږ یو بل ته د درنښت او د احترام په سترګه وګورو، نو دا زموږ د کامیابۍ لاره ده. گورنر صاحب که وکتلی شي په افغانستان کې زموږ د پاکستان ډېرې زیاتې لارې ولاړې دي، تقریبا 1500 ورځې خالي لارې ولاړې، هغو ته ډېرې زیاتې سختې ستونزې په دې حوالې سره. ګورئ، زه به لږ معلومات در سره شریک کړم. د کورونا وایرس پروسې نه مخکې، د جنجال نه مخکې تقریبا په حدود د 1000 لارۍ به د افغانستان نه پاکستان ته اوښتلې. د هغې نه وروسته دې خواته د سکینینګ پروسه لګول سوې ده. زموږ تقریبا 350 تر 400 لارۍ راځي. همدا گورنر صاحب سره یادوري وکړه چې دا بیرته موږ 350 نه 0 ته ورسو، سهولت ایجاد کو. اما روزانه د پاکستان خوانه افغانستان ته 900 تر 800 پورې لارې راځي. نو کله چې 900 800 د خوانه راځي، طبیعي ده چې هغه هلته خالي کېږي، خالي بیرته راځي. او د هغې تر څنګ موږ سبزي میوجات هم تر 400 لارې راځي، نو 400 جمع 200 نو دا تعداد ډېرېږي، دا سټاک پاتې کېږي. اوس هم د تورخم هغه د موږ په خاوره کې تقریبا د 1000 لارۍ خواوشا نن سهار چې زه راتلم ولاړې وې. نو انشاءالله په خبرو له لارې به دا تفاهم له لارې به دا بحث سره نهایي کوو، راغونډوو به. او تجارت لکه نن چې ما په خبرو کې ویلې او صحت باید هرګز سیاسي نه وي، هغه انساني یو ضرورت ده او نړۍ په همدغه باندې سره وصلېږي، یو ځای کېږي او موږ هم په دې باندې باور لرو. والي صاحب بار بار په دغه خبره باندې زور ورکوي چې تجارت د سره کولو شي. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, आज इस तकरीब से एक चीज़ साबित हो गई है.